زم هميرا اور د نن ورځې مهم خبرونه DGISPR لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری ویلي دي چې بھارتی فوجي افسران او پاکستان کې غیر قانوني میشته افغان کډوال د ترهګرۍ او نور سنگینه جرمونو کې ملوث دي او موږ سره ثبوتونه هم موجود دي او پاکستان د افغانستان د ترهګرۍ تنظیمونو دا مسله په اقوام متحده کې اوچته کړې ده او د حملو شواهد هم سلامتي کونسل ته وړاندې کړي دي ریپورت تر مخه د پاکستان وینا ده چې په افغانستان کې شپېته نه زیات شرپسنده په کیمپونو کې موجود دي او دا قومي سلامتي لا سنگین خطر ده خوارج جماعتونه د فتنه انګیزۍ لپاره استعمالوي او خلک د فوج خلاف کوي دې خبرو اعتراف شمالي وزیرستان زنګوټي کلي کې د سکیورټي فورسز جاری اپریشن کې نیول شوي خارجي عبدالصمد په خپل بیان کې کړی دی د رادم خیل کې د کویلې په یو غر کې امدادي کاروایی دوران دوه ریسکیو اهلکارانو په شمول 3 کسان مړه شوي دي مردان او پیښور سرکاري سکولونو کې د ماشومانو په ویکسینیشن باندې بندیز لګول شوی دی ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر سمینا غنی هدایت جاری کړي دي چې NOC یا لیټر نه بغیر ویکسینیشن ټیمونو لا سکولونو کې د داخلي اجازت بنوي د پاکستان او چین ترمنځ لایف سټاک انډستری کې د جدت جدید ټیکسټایل انډستریل پارک د قیام او فایر ټرکس او ایمرجنسي آلاتو د فراهمۍ او د خدمات لپاره مفاهمتي یادداشت باندې دستخط شوي د مذهبي چارو وزارت تر مخه د پرایویټ حج سکیم درخواستونو وصولي نن نه شروع شوې ده په دې سکیم کې به مجموعي توګه 20,903 خلک درخواستونه جمع کولی شي دا او تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ